سورۃ kahf دا مخی سورۃ بنی اسرائیل ذکر شو دا سورۃ kahf تے د دواړو مناسبت هغه ظاهر دی چې په سورۃ اسراء کې د سورۃ اسراء هم په تسبیح باندې شوی دا د سورۃ اسراء شروع هم په تسبیح باندې شوی دا سبحان الذي اسرا بعبده او د دې سورۃ kahf شروع دا هم په تسبیح باندې دا الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب او بل ربط دا دی چې دا هغه کوم د توحید ذکر په آخر کې توحید د الله تعالی ذکر شوی دی د سورۃ بنی اسرائیل په آخر کې د الله وحدانیت ذکر شوی دی چې قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل او دلته کوم دا د سورۃ شروع دا په توحید د الله تعالی باندې دا چې الحمدلله الذي یا داغه اختتام په حمد د الله دی د دې اختتام په څه دی په حمد د دې ابتدام په حمد د الله تعالی باندې دا باقی شان نزول د سورۃ kahf اخو مخکې مونږه ذکر کو چې هغه درې تپوسونه د يهودو د نبی علی السلام یو پکې دا صاحب kahf تپوسو او بل شان نزول دلتا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی په روایت ابن جریر رحمت الله علیه باندې چې قریشو یو وفد نبی علیہ السلام ته ولېګو هغه وفد کې یو نضر ابن حارث بل عقبہ ابن ابي معيط عادي د يهودو عالمانو تلاړ او هغه ته ویل چې تاسو د دې پیغمبر نه تاسو کوي او شی به کړه چې د دې متعلق د دې پیغمبر متعلق د دې يهودو څه خیال دی هغه وته درې سوالات مخکې کړل چاته د نضر ابن حارث ته او دغه عقبہ ابن ابي معيط ته چې دا د نبی عليه السلام ډېر خاص دشمنان او دا درې تاسوونه ته تاسو وکړي کله درې واړو جواب درکو نو بیا پیغمبر نه دی او کله درې واړو جواب در نه کو نو بیا پیغمبر نه دی اګه د باځي جواب درکا د باځي در نه کو بیا پوښي چې دا پیغمبر دی خیال کرا رکھا دا صاحب kahf ذکر دا بکه په ابتدا کې را روان دي الحمدلله الذي تمام حمدنا الله لرضي الذي اغالا انزل على عبده الكتاب نازل کړي دې په بند خپل باندې کتاب لرا ولم يجعل له عوجا ندې ګرځولې الله تعالی له دغه کتاب د لپاره عوجا کاګلې جو د دې مضامین ټول سیدا محکم دي قیما دا چې کتاب دې چې محکم دي آیاتونه د دې محکم دي لیونذر د دې د لپاره راغلي دي چې ويري خلق لرا باسن شديدا من لدنه د عذاب سخنا د جانب خپلنا ويبشر المؤمنين اجر ورکی مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات د سشي زیرا ول ورکی ان لهم اجرا حسنا چې د دې مؤمنانو لپاره بهترین اجر دی ما کسی نفی ابدا دی به همیشه په دغه اجر او په دغه نعمتونو کې وينذر الذين او ويري خلق قالوا اتخذ الله ولدا فدي ویلی دی الله نسلی دی بچولا الله نسلی دی بچولرا هغه کفار ویری چې د الله د ولدیت قائل دي مالهم نشته دی لرا به په دې اولاد باندې من علم علم
ولا لآبائهم نه د پاره د مشرانو د دی کبرت کلمتن دا ډیره لویه کلمه ده د کفر تخرج من افواههم چې راوځي د خلو د دینا ها کلمه د کفر څه ده ان یقولون چې ان یقولون دین وای الا کذبا مگر خبره د دروغ فلعلک قریب ده چې ته باخع نفسک هلاک کې ځان خپل را على آثارهم پنقش قدم د دې مشرکانو باندې ان لم یؤمنو کچری دی ایمان را نوړي بهذا الحديث په دې خبرو باندې اسفا تبه هلاک کې ځان لره د وجه د غم نه قریب د تدمره پریشانه کېږي د دې په دې شرک او کفر باندې چې تخپل ځان هلاک کې په نقش قدم د دې اعمالو د دې باندې پوښې به کنه کچره دی ایمان رانوړي په دې قران پاک باندې او ځان هلاک کې د څه د وجه نه د اسفن مفعول له دې پوښې به کنه د وجه د سنا د غم نه ان جعلنا بشک من غرزول دي ما غسنا على الارض چې پزمکه باندې دي زینت الله دا ډول د زمکه د پاره د زمکه د کائنات موږ د څه د پاره پیدا کړی دي د پاره د ډول او د حسن د زمکه لنبلوهم چې موږ آزمایش وکړو په دې انسانانو باندې ايهم احسن عملا که چکم یو خیرته عمل والدي و انا لجاعلون بشکا موږ جګر زون کیو ما هغه څه چې په دې زمکه دي سعیدن هموار جوړدا او وچ کلاس د زمکه د کائنات په موږ سکو وچ کلاس په کو پوښې به کنه او اوار زمکه به جوړ کو ګورا په دې ځمکه دا بنگلې دي په دې ځمکه دا ونی دي په دې ځمکه دا ځنګلات دي دا به ټول څه شي دا به سعید شي سعید ویلې شي مخ د ځمکې ته دا به ټول انوار ځمکه به تنه جوړ شي او جوړوزا وچ کلاس په بیا په کې غیاګانې نه وي ښا انا به پکې ونی وي نه سعید من انوار میدان او جوړوز من اسو وچ یا بس لا ينبتو خیال کرا لکه او سعیدن زلقا خیال کرا ہے بل آیات کریمہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا خیال کرا لکا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا پوشی بکنا ام حسبتا آیت خبری آیت گمان کې ان اصحاب الکعب چې خاوندان د کعب چې دي والرقیم خاوندان د غار چې دي والرقیم او د تختې چې دي کانوا من آیاتنا عجبا د آیات د نشانات د قدرت زمانه دي عجیبا ستاسو خیال چې دا زما د قدرت څخه عجیبه نه خېدي نه د دین امام عجیبه چیزونه پیدا کړی دي د اصحاب کهف د تختې قصه او د غار قصه دا دومره عجیبه نه ده د دینه ما عجیبه چیزونه پیدا کړی دي پوښې وکړه باقی د اصحاب کهف دا واقعا په اختصار سره به ذکر کو خیال کرا لکنه دا خلق شو نو دا اصل کې نصرانی وو د عیسی علیه السلام په مذهب باندې خیال کرا لکنه او د دې تاریخ چې دین هغه سوده هغه په 550 کې دا خلق چې کوم نه غار ته نه وته پوښې به کړه 550 کې او د نبی علیه السلام د پیدایش تاریخ څه دی 570 دی پوښې به وای کې دا د نبی علیه السلام د پیدا کېدونه شل کاله مخکې خیال کرا 300 کال دی په غار کې تیر کړو خیال کرا لگا 300 کال دی په غار کې تیر کړو او د دې هغه ذکر دا کوي چې د اصل کې د عیسی علی السلام په مذهب باندې دغه زمانه بادشاہ چوو دغه بادشاہ هغه ته دقیانوس ویلش او دغه خار نوم افسوس پوښې وکړه بادشاہ دغه زمانه او دغه قوم چون هغه مجوسیان آتش پرستو
د ور عبادت پای کاوه او دی چې کله 300 کاله پس خدای پاک را ویښ کړل د دغه وخت بادشاه بیا دغه نوم بیدودیش دی پوه شوې به کنه د دې د زمانه بادشاه هغه دغه هغه دقیانوس خیال کړه کنه او دی نخه چې کوم دی نو د دې د وجه د غار د تلولو یې سوا خیال کې رااله که نه وایي دی بادشاه چې کوم دی نو د دغه زمانې چونکې هغه مجوسي و دی به سالانه میله به یې کوله هر کال به میله کوله په خپله میله کې به عبادتونه کولو او دیم دغه میلې تماشې لتلو دا 9 کسان او دی وی د غټانو خلق اولاد خو صالحانو خدای پاک پکې د ایمان جذبه چولې و دیم دغه میلې لتلو کله چې دغه خلقو خپل شرکیات او بت پرستی شروع کړله نه دی دا چې یو په دغه ځای نه را جدا کېده دغه ډلې نه به را جدا کېده او دا چې یو سوري ته به یو ځای کېدل چې دا واړه کسان په هغه سوري باندې جمع شو نو دغه یو لږ جرأت پکې و هغه راوړاندې چې د نورو ته ویې یار څه واقعه ده تاسو ټول دی یو ځای ته څنګه را جمع شوي یې اخر وجه څه ده یو تن پکې وی صاحب خبره داسې ده چې دلته کې شرکیات شروع شو او بت پرستی شروع شوله دا زما خدا خبره طبیعت نه مني نو ځکه زه دغه ځای نه دې ځای ته ډډې ته رالم هغه نور ورته وی خبرم دقه ده مونږ هم د دې وجه نسل شو دې غریبانان ټول د یو بل نه یریدل چا نه چې په موږ باندې څه شي په یو بل باندې جاسوس شي چې ټول راغون شو رااله خیال کې رااله کنه اتفاق وکړو چې را جمعات جوړو چې پاغه جمعات کې مونږه یو ځای کیږو خپل عبادت کوو بادشاہ ته جاسوس ورسېدلو چې دلته یو کسان دی او ځان لای چې کوم نه شیخیز برګي شروع کړي دا خپل عبادت کوي او زموږ د عبادت نه څه کوي نفرت کوي ته دغه خلق راوغواړه بادشاہ په پولیس ولېګل او دغه واړه کسانې راوغختل چې راغلو ورته وی ځوانانو تاسو ځان له جمعات جوړ کړی او وی تاسو څه کوئ ویره مونږه د دې خلقو د دې شرک نه د دې ګناه نه د دې بت پرستی نه د دې نه پریشان یو ځکه دا عملوم کړی دی وی ښه تاسو یو الله منئ بل څوک نه منئ وی نه مونږه چې کوم دی نه د یو الله قایل یو چې د اسمانونو ځمکې او مخلوق الله پیدا کړی دی او دغه یو الله دا برحق دی تا تم دعوت درکو چې دغه یو الله ومنه دا نور څیزونه دا ټول مخلوق او بې طاقته دي پوه شوې به کنه دوی ښه مال دعوت راکوئ پوه شوې به کنه پولیسو ته وکړو کې جامې تو باسه پوه شوې به کنه نور جامې وته ذلیل جامې وته واغونده دا د خانه د نوابې دا جامې ته نو باسه ایت نو وشته پوه شوې به کنه وی ښه تاسو له چکم نه یا لسرزي یا 15 ورځې مهلت ته پدې کې تاسو خپل سوچ وکړئ زب تاسو پانشي کوم پرېدم هم نه تاسو چې کوم دې شرک کوي او زمونږ د خدایانو نه انکار کوي نو تاسو به چې کوم دې نو دا لسرزي تاسو ته مهلت ولا ورک دی پوه شو چې اوس مونږه کچې دا تاریخ راځي په دغه تاریخ باندې مونږ بیا راغواړي د دې ملک نسله ډډې ته کېدل پکار دي یو غار ته تل پکار دي چې پاره کې مونږ خپل عبادت کوو او د دې ظالمانو د ظلم نه بچ چنانچه لاړ په لاره کې ورسره یو سپی ملګری شو هغه سپی په دې پسې غپل دې ځان سره پرېښود ویې ته هم راځه خیال کې راله هغه سپی هم راغی هغه د دې څوکیدار شو او دوی په هغه غار کې د ځان سره څه خوراک څښاک اخیستی و هغه غار کې دوی اوده شو چې اوده شو هغه اودهوالي باندې به پاتې شو هغه اوده اوده پاتې شو مړه نه شو خو اوده پاتې شو
خیال کې رااله کنه 300 کاله پس الله پاک چې کوم نه دی راويخ کړل په ډډه به اړول راړول چې چرتملای ونه لګي پوښې به کنه نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد سپیو تدقه په څوکۍ باندې پروت دی هغه روغ ژوند دی ادم چې کوم نه نه دیم چې کوم نه ټول روغ ژوند دی 300 کاله اون سپی روغ دی او دیم څه دی او بیا الله تعالی راوچت کړل چې راوچت کړل هغه یو بل ته وی الکا وګی شو یو ډیر زیاته په شی به کړ څه د ډوډۍ درکشته کنيشته دی ابل وته مال څه خبرې کې خو پیسې والا ته زموږ د ټولو چې کوم نه سشولې زموږ د ټولو منیټري بس دا پیسې مقصد مینا وتلارشه نه غالبا تملیخا ده تملیخا وتلارشه دا پیسې یوسا په بازار کې چې کوم نه خپل هوټل وګوره چې داغه ستره ډوډۍ او موږ له چې کوم نه خوراک راوړه چې کله حالته پیسې چې کوم نه هوټل والا ته خودلې اخو د 300 کالو زړې پیسې وي هغه کرنسی بدله شوی و هغه چې کوم نه فورا پولیس ته आवाज وکړو وې سړی راغلی دی او سبل څه شی راوړی دی په شي پکا د ونی سمکس تملیخای ونی سو په شي بادشاہ ته حاضر او دغه وخت بادشاہ څه دی بادشاہ بيدودیسته د خیانو سره د خپل قام نه زده هغه مردار شوی دی هغه ټول د دنیا نه تللی دی په شی پکا او دغه بيدودیس مسلمان بادشاہ خو بیا هغه مشرکان لاو نه دغه وکړو خدای ته دعا وکړه د ټاټ جامې واغوستلې او دعا وکړه د خیرو د ایرو په دغه باندې په ډيري باندې کېناست دا د ډېر عجزې نه خوا او د ټاټ جامې ځان ته اغوستې وي او د الله ته سوال وکړو ویا الله یو معجزه را پیښه کې چې د دې خلکو یقین راشي چې آخرت حق دی آخرت څه دی او ورځ د قیامت څه ده حق ده دوباره ژوند څه دی حق دی په شی به دغه معجزه خدای پاک څه کړله پیدا کړله چې تحقیقات وشو ودا د 300 کالو خلق هغه تر اوسه پورې ودو او وسدي راويخ شوی دي او پیسې دادي د خلقو یقین راغی ډیرو خلقو ایمان راوړلو پوه شي به کنه او بیا دغه تملیخا بادشاہ وتوی تا نور ملګری هم شته دی و او زما نور ملګری شته دی شپږ کسان دي په غار کې دي وېدا چې زو غار ته بادشاہ او وزیران ټول را روان شو او حتی چې ملاقات د دغه بزرګانو سره وشو هغه روټي به چې سره وړي به ول راوړي په شی به کنه بیا دی داغه نورستو چې خپل خراس خا کې وکړو بیا ود شو چې بیا ود شو بس هغه بیا سم ود شو په شی به کنه په قضای باندې بس بیا پاتې شو په شی به کنه په دغه غار باندې څه شو پاغي کې پاتې شو وسم چې کم دی هغه اصحاب کاف پاغي باندې الله پاک رو بچولې دي څوک پته نږدې نشي تللی الله تعالی داغه بیان په دې آیاتونو سره کوي باقی دا خبره ده چې دا غار کم ځای دی د دې متعلق صدري سلور قول دي سلور قول دي یو قول دا دی چې دا غار دا امام التفسیر ابن عتیه رحمت الله علیه فرمایي چې دا غار چې دینو دا په کمزای کې دی خیال کراله کنه دا په شام کې دی دا غار په شام کې دی او په دې کې یو جمعه هم دی په دغه ځای کې او د دې د اوسېدو هغه کورم پکې او دا خلق د شام خلقو خیال کراله دویم قول دا دی چې دا په اندلس کې دا خار دغه غار په اندلس کې دی او دغه دا خار نوم چې کم دی نو دغه دی غرناطه دی اندلس خو ملک دی او غرناطه چې کم دی نه خار دی او هلته یو کلی دی چې دغه نوم لوشه دی هغه لوشه کلی کې دا یو غار دی چې هغه کې د امړه لاشونه پکې پراته دی او ورسره سپیم چې کم دی نشته پوه شئ په کنه وی په بعضې انسانانو باندې غوښې شته او د بعضې انسانانو غوښې هم ختم شوي دي پوه شوې پې که نه او دلته کې یو تخته هم ده
په دغه غرناته ښار کې هلته یو تخته هم ده چې هغې ته رقیم ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ رقیم ویلی شي. د پوره نښې دا د اندلس تخار دی. د اندلس تخار دغه نښې دا ډېرې چې کوم دی ښکاره دي. او درېیم قول هغه دا دی پوه شوې که نه چې دا ایشیای کوچک دغه ځای په ایشیای کوچک کې دی هلته کې دغه غار دی پوه شوې که نه. او په 1963 کې په 1963 کې د دغه غار چې کوم دی نو د دې دغه شوی و خیال کې راله که نه معلومات شوي وو چې په هغې کې دغه د مړو دغه لاشونه پکې پراته دي په دغه انداز کې او ورسره د سپي هغه لاشو سره هم دی پوه شوې که نه. دا درېیم قول شو خیال کې راله که نه. او څلورم قول دا دی چې دا په اردن کې د عمان چې کوم دی نو واقع ته نږدې په اردن کې په یو ځنګل کې دا یو غار دی هغې کې آثار قدیمه شته دی 6 تابوتونه پکې دي او قبرونه پکې دي او بستینی ژبې کې د بستینی ژبې الفاظ په هغې کې لیکلي شوي دي په هغې څه باندې په قبرونو باندې او په هغې تابوتونو باندې په هغې باندې هغه لیکل چې کوم دی د بستینی ژبې په الفاظو کې شوي دي. دا څلور قوله چې کوم دی نه راغلي دي خیال کې راله که نه چې دا دغه غار یا چې کوم دی نه په شام کې دی آیا په غرناطې ښار د اندلس کې دی آیا دا غار په ایشیای کوچک کې دی او یا دا غار چې دی دا په اردن کې دی د عمان په خوا کې خیال کې راله که نه. به هر حال دا په 250 عیسوي کې خیال کې راله که نه دا په 250 هجری کې دی غار ته ننوتي وو. په څو کې؟ په 250 هجری کې غار ته ننوتي وو او بیا 300 کاله سدي په غار کې تیر کړي دي. نو څو شو 300 او 250 550 کاله دا چې کوم دی په 550 عیسوي کې بیا دې څه دي دوباره ژوندي شوي دي. دوباره څه دي 550 عیسوي کې ژوند نه په 250 کې ننوتي وو او په 550 کې د غار نه راوتي دي پوه شوې که نه. او بیا دوباره مړه شوي دي. دا دوباره ژوند دا د 570 د 550 کې خو دوباره ژوند او نبی علیه السلام په 570 کې چې کوم دی نو هغه دنیا ته راغلی دی خیال کې راله. ګویا کې دا واقعه د اصحاب کهف 60 کاله د نبی علیه السلام نه څه ده مخکې ده پرې ورسېدله. نو الله تعالی فرمایي اذ اول فتیتو ام حسبتا آیا ته پوهې آیا ته ګمان کې انا جعلنا ما علی الارض بشک مونږه ګرځولې دي هغه څیزونه چې په ځمکه دي زینت الله و انا لجاعلون بشک مونږ ګرځون کیو ما هغه څیزونه علیها په دې ځمکه باندې دي سویدن هموار میدان جوړه وچ کړه هم حسب دا آیات ګمان کې ان اصحاب الکهف چې خاوندان د کهف چې دی ور رقیم او د تختای دغه تختای چې وا دا وي په دې باندې هغه اصحاب کهف نمونه دا په لیکلی شو او دارنګي په دې باندې دغه سپینومو اپ کې لیکلی شو او شی به کنه او ودا د قلعی تختای ده د قلعی څوک وې دا د سترو زرو تختای ده او دا وی هغه تختای و چې هغه خضر علی السلام د دیوال نه راایستلی و. خضر علی السلام او موسی علی السلام د سن راایستلی و د دیوال ورپسې شوې. تفسیر روح المعانی لیکلی دي چې دغه تختای چې وا دا غو چې خضر علی السلام راایستلی و شو به کنه. او باز وی چې رحیم دا هغه کله چې اصحاب کهف په کې اوسېدل دا کلی نوم رحیم دی خو ظاهر دا د ډیرو تفاسیر رائے دا چې رحیم دغه تختای ده. ایستا دا ګمان دی چې دا اصحاب د کهف چې دی عجبا دا امر عجیبه دی
تاسو خیال چې د اصحاب کهف دا قصه دا عجیبه ده نه د دین عجیبه نور واقعات شته دي از اول فیتو په وخت چې پناه حاصل کړل دغه نوجوانانو ال الکهف غار ته فقالو دی ویل ربنا ای رب زمونږه آتنا من لدنک رحمتن الله مونږ له خپل طرفنا رحمت راکې وآتنا وهيئ لنا من امرنا رشدا خدای زمونږ لپاره تیار کې په دې امر د هجرت خپل کې رشدا هدایت خدای په دې امر د هجرت کې مونږ لپاره د هدایت فیصله وکړي خیال کې را لګا فضربنا على اذانهم مونږه مهر واه په غوګونو د دې باندې خوب هم پیراوست الکهف په دغه غار کې شینی عددا یو سو کلونه دشمار کرونه سو ها 300 او نه 300 او نه ثم بعثناهم بیا مونږ ژوندۍ کدی لرا راوی خوم کړل لنعلم چې مونږ ته معلومه شي ایل حزبین چې کوم د دوه ډلونه احصوا ډیر شمارون کړي لما د هغه زمانه لبسو چې دې تیرا کړلا امدا په اعتبار د مسافت سره ها دې لپاره مونږ دې دوباره را ژوندۍ کړل ها چې مونږ ته په ظاهر معلومه شي ها چیرې په دې کې خيار کم کسانو چې هغه صحیح حساب لګول وې دې په کور کې اختلاف شروع بعضو وی چې مونږ یو ورځم تیر کړل ها یو ورځ ها بعضو وی نه نیم ورځم تیر کړل ها اچھا په کې الکه دا باس پرې دی وګی شي ویو نور خبره پرې ده د روډه غور کوي خو شي به ها دا اختلاف د پوخانه را روان دي ها د طالبانو د یو بل سره ها په مسلو کې بلا اختلافونه راځي خو شي به ها نو الله فرمای د دې لپاره مراویخ کړل چې ما ته معلومه شي په ظاهر سره چې کم یو زیات حساب د حساب ماهر دی نحنو نقص علیکم بیانو پتا باندې نباهم خبر د دې بالحق به یقین سره انهم فتتون داغنو جوانانو امنو بربهم چې ایمان راوړل په خپل رب باندې وزدناهم هدا امو سیوا کړو د دې لپاره هدایت او ربطنا علی قلوبهم محکم کړو زړونه د دې بادشاہ وته دمکی ورکړه خو موږ د دې زړونه محکم کړل اس قامو په وخت چې دې پاتې زلو فقالوا ويل ربنا رب زمون چې رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دې لن ندعوا چرې به مونږ عبادت ونکو من دوني ما سوا د الله نه اله د بل خدای لقد قلنا بشک مونږ به وایو اذن په دغه وخت شتتا قول د ظلم کوم د الله سره شرک وکړو دا به مونږ د ظلم خبره وو هؤلاء قومنا دا خلق زمونږه قوم دی اتخذوا من دوني الہ دین سلیدی ما چې وا د الله نه نور خدایان ها کدی وای چې دا خدایان شته دي لولا یاتونا دی ولې راتلنه کوي علیه په دی باندې به سلطان بین په دلیل واضح سره دل په شرک باندې دلیل پیش کی کنه ومن ازلم استوک دا غټ ظالم من افترا علی الله کذبا چې څوک په الله دروغ جوړ کی و اذا تزلتمهم هر کله چې تاسو ډډه تشئ د دې مشرکینو نه ډډه کول غواړي د دین هجرت کول غواړي کله چې تاسو ډډه تشئ و ما دا غچتون نه یعبدون الا الله چې دې عبادت کوي بغیر د الله نه فاو پناه چې کوي ال الکهف غار ته تاسو ورسوي نبی علیہ السلام په غار کې سو بچو پوښ وکړه او مولا عمرم پس کې بچوي دي په غار کې پوښ وکړه نه د هجرت مقام صحیح غاری پوښ وکړه د الله د پناه الته الله حفاظت کوي ينشر لكم الله با وګړی تاسو د پاره مر رحمت د رحمت پلنا د رحمت صادر به ته وګړی و يهيئ لكم تیار بکی تاسو لرا من امرکم په امر د هجرت تاسو کې مرفقه آرام په دې امر د هجرت کې بتاو ست الله سہولت تر کی آرام بدل لر کی مرفق څه ته ویل شي آرام او رفق وتر الشمس تبین اے پیغمبر علیہ السلام نور لرا اذا طلعت هر کله چراو خيجي تزاورو چاغه ډډه کوي ان کافهم دغه د دینا کله ګوره د دې ښکارا کرامات الله خپل حبیب ته فرمایي چې کرامات د دې دادي چې کله نور راو خيجي د دې د غار نه په ډډه روان شي ذات الیمین خي طرف ته چې کله راخیږي
نو په ښي طرف باندې دا انور روان شي چې په دې باندې بلاس ونه لګي. و اذا غربت کله چې پناه کېږي تقرضهم کټ کې دی د غار د دې لره ذات شمال په چپ طرف باندې چې کله دراخیږي په ښي طرف باندې څنګهن شي او چې کله پناه کېږي په چپ طرف باندې څنګهن شي. پوه شوې که نه؟ دا دا د الله تعالی قدرت کامله ده. پوه شوې که نه چې دی د دې دا د الله قدرت کامله ده چې دی دغه غار نه دا بلاس چې کوم دی یو طرف ته واوړي. پوه شوې که نه؟ او دی ته دغه بلاس نه څه شي بچ شي. وهم فی فجوة منه حالانکه دی په کولاو میدان کې دی منه د دغه غار نه. دا اصحاب کرام په کولاو میدان کې دي. تفسیر روح المانی لیکي چې فجوه څه ته ویلی شي متسع من الکهف دغه پراخه میدان د دغه غار. خیال کرا لکه معلومیږي دا چې د دې د پاسه څه ګټه مټه نشته. خیال کرا لکه غار دی ځان له یو ځای دی لیکن د پاسه په څه ګټه او څه پناهي نشي چې د باران نه دی بچ شي یا د چلې نه بچ شي. پوه شوې که نه؟ ذالک من آیات الله دا د قدرتونو د الله نه ده چې دا نور د دې باندې د نور پازه پنده لګي. من یهد الله هغه څوک چې الله یې رهنمایي وکړي فهو المهتد نه دا هدایت موندونکی دی. خیال کرا لکه د دې الله تعالی رهنمایي کړې ده د نور د بلاس نه هم ساتي. ومن یضلل هغه څوک چې الله یې بېلاره کړي فلن تجد له ته به ونه مومې د هغه دپاره ولیا څوک دوست مرشده لار ښودونکی. وتحسبهم تبه ګمان کې په دې باندې ایقاظا چې دا ویښتي بټې بټې سترګې څه لغړی وهم رقود حالانکه دی اوده دي څه دي اوده دي اوده. ونقلبهم مونږ اړو دوی لره ذات الیمین په ښي طرف باندې و ذات الشمال چپ طرف باندې وکلبهم سپیده دی چې دی باچتون ذرایې غوړونکی دی هغه لی چې خپلو لره بالوسیسې په درشل باندې لو اطلعت ای پیغمبره که ته ښکاره شي علیهم په دې اصحاب کهف باندې لولیت منهم ته به ګرځې د دوی نه فرارن په تیښته سره. که ته ورته داسې نږدې قدرې شي که نه نو په تیښته به ترې روان شي. ولمولیته ته به ډک شي منهم د دوی نه رعبه په اعتبار د رعب سره د دوی یره به په تا باندې راشي. ګوره پیغمبر علیه السلام خو خپله د دومره رعب مالک دی. اوتیت الرعب مسیرة شهر حدیث کې راځي ما ته د میاشتې رعب الله تعالی را کړی دی چې دشمن یو میاشت لري د میاشتې په مزل باندې په هغې باندې زما رعب الله تعالی غورځوي. لیکن په نبی علیه السلام د چا رعب غورځېده؟ د اصحاب کهف. پوه شوې که نه؟ اگر چې اولیاء دي اگر چې څه دي اولیاء دي. پوه شوې خو اوس الله تعالی پې څه د خپل رعب او د خپل هیبت اثر غورځولی دی. دې نه دا معلومه شوله چې آنکه ترسد از خدا تقوا گزید ترسد از وی جن و انسو هر کی دید. هغه سعدی بابا مال یو سړی په زمري باندې سور راغی. پوه شوې که نه؟ په زمري باندې سور را روانو ما وی دا کمال دی کوم ځای زده کړی چې په زمري باندې سور شوی. بیا هغه راته وی هر کې ترسد از خدا تقوا گزید. څوک چې د الله نه یریږي تقوا یې غوره کړله. ترسد از وی جن و انسو هر کې دید د ده نه جنات او انسانان یریږي او چې څوک یې ویني نه هغه ته نه یریږي. پوه شوې که نه؟ چونکې دی د الله نه یریدلي خدای پرې رعب واچاو. پوه شوې که نه؟ چې د یو الله رعب یې په ځان راوستلو بس په مخلوق باندې د دې رعب الله تعالی واچو. پوه شوې که نه؟ نه الله تعالی فرمایي ولمولیت منهم تبټک شي د دې نه رعب په اعتبار د رعب سره. وکذالک بعثناهم دارنګې مونږ راوچت کړو دوی لره راویښ هم کړله لیتساءلوا بینهم چې تپوس وکړي په منځ خپل کې چېرې څومره وخت تېر شو. قال قائل منهم وویل یو ویونکي دی نه کم لبثتم څومره وخت هم تېر که؟ قالوا لبثنا یوما وی یو ورځ هم تېره کړله. یاره خو پرون هم چې کم دی نه پرون مونږه ستړي شوي وو نه پرون اوده شوي وو پرون مازدیګر یا ماښام او نن چې کوم دی نو واقع بیا هغه مازدیګر ماښام دی.
او بعض یوم یا بعض د ورځې نه قالو وویل دی یو بل ته ربکم عالم بما لبثتم رب ستاسو عالم دی پاغه نیټه باندې چې تاسو تیره کړې ده هغه د دغه هغه څل کاله چې کوم دی نو هغه مرګ څوک حضرت عزیر علیه السلام هغه څل کاله مړ شو او دا 300 کاله سړو ژوندي وو پوه شوې که هغه معجزه وه او دا څه وه دا کرامات دي قالو نحنو الله عالم دی په درنګ ستاسو باندې فبعثوا ولېږئ احدکم یو له تاسو نه بورقکم په پیسو خپلو باندې پته ولګېده دغه سپین زرو سرو زرو ته خو دغه وایي که نه ذهب ورته وایي پوه شوې که نه او دغه ورته وایي پوه شوې که نه بل ورته څه وایي ذهب ورته وایي پوه شوې که نه او ابریز ورته وایي ابریز عسجد ورته وایي عسجد پوه شوې که نه د سرو زرو نومونه ډېر دي ولېږئ دا پیسې هذه دا پیسې الی المدینة ښار ته دې ښار ته سړی ولېږئ فلینظر هغه دې وګوري ایها ازکا طعاما چې کوم یو هوټل چې دی هغه پاک طعام والا دی فلیاتکم راته دې وکړي تاسو ته برزق منه په رزق د هغې سره یاره دا سوچ چې کوي چې دا د کوم هوټل ډوډۍ ډېره صحیح پاک او سوترۍ د حلالوالي په لحاظ سره ولیتلطف او نرمي دې کوي دا یو بله طریقه یې وښودله د پاک رزق کوشش کوئ او بله نرمي کوئ د دکاندار سره به سختي نه کوئ ولا یشعرن ناپوهې دې نه شي بکم په تاسو باندې احدا خبر دې نه کېدی په ځان خپل باندې احده نه چا لره چا سره دې ذکر او خبرې نه کوي هسې نه که هغه دشمنان بیا دغه شي راوچت شي دې غریبانانو سره یره ده څه ده یره ورسره ده چې هسې نه چې هغه بادشاه خبر شي ورنټ خو په مونږ پسې څه دی جاري شوی دی د پاکستان ورنټ هغه قبر ته ځي څه ته ځي قبر ته ځي پوه شوې که نه نو هسې نه که هغه ورنټ لا جاري وي نه بیا زمونږ خیر نشته دی انهم بېشکه دا خلق چې دی دغه مجوسیان ان یظهروا علیکم که عالمان شي په تاسو باندې یرجموکم په ګټو کې به هم سنګسار کي او یعیدوکم یا به تاسو لره واپس کي فی ملتهم په دین خپل کې دین ته به هم واپس کي ولن تفلحوا اذا ابدا کامیاب به نشئ تاسو په دغه وخت کې همیشه بیا خو به همیشه ناکامي وي ولې سزا به راله راکړي وکذالک اثرنا علیهم دارنګ مونږه علم راوستو علیهم په دې باندې په چا باندې یعنی اثرنا الناس علیهم اثرنا الناس معنی اعلمنا الناس علیهم دارنګي مونږ عالم کړو هغه خلق په دې باندې ولې اصحاب کهف باندې دعا کړې وکنه بيدودیس بادشاہ دعا وکړه چې خدایا مونږ ته په بعث بعد الموت باندې څه معجزه راښکاره کړي کرامات راته څه کې راښکاره کړي چې دا خلک ایمان راوړي لیعلمو چې پوه شي دا خلق ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتینې ده دوباره ژوند حق دی وان الساعه بشک ورځ د قیامت چې دا لا ریب فیها اذ تنازعون کله چې دی جګړه شروع کړه بینهم په میانس خپل کې امرهم په کاروبار خپل کې پوه شوې چا دی خلق جګړه شروع کړه د دغه زمانه فقالوا ويل دی ابنوا عليهم بنيانا جوړ کړي په دې باندې تعمیر ولې دی خو دوباره چلاړو نو بس بیا د شو بیا د ساته وخته د دې په کور کې اختلاف راغی د دې بادشاہانو د وزیرانو چیرې په دې باندې څه چلو کو سره د دې لپاره څه یادګار جوړ کو ربهم عالم بهم الله علم په دې باندې د دې په حال باندې الله پویو قال الذين غلبوا ويل هغه کسانو چې غالب وو علی امرهم په امر د دې باندې بادشاہي د چاوا د مسلمانانو نو بادشاہ غالب خداغو هغه وی مونږه په جمعات جوړو او دغه وی مجوسیان وی چې نه دا خو زموږ نصب دی دا زموږ د زمانه خلق دی مونږه په مندر جوړو پوه شئ به کړه سبي جوړو مندر په جوړو د آتش پرستۍ نه خپې چکم نه نو سبي کو اپی جوړو خدغه حکومت والا صحیح حکومت والا هغه په زور اور شو پوه
ولنتخذن خامخا مونږ به جوړو علیهم په دې باندې مسجد او جومات، مونږ په جومات جوړو، پوه شوې که جومات یې پې جوړ. سیقولون وایي دا خلک د دغه زمانې خلقو څه وي؟ ثلاثة دا درې کسان دي، رابعهم کلبهم څلورم پکې سپی دی. ویقولون او ویل بعضې کسانو خمسة چې دا پنځه کسانو، سادسهم کلبهم شپږم پکې سپی دی. رجما بالغیب دا ویشتل د اټکل دی، د اټکل ویشتل چې دغه میدان نه و لیدلی چې دا شمار یې کړی وی. ویقولون اویل بعض کسانو سبعة چې اووه دي، وثامنهم کلبهم اتم پکې سپی دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي چې د دې مخکنو ته الله تعالی رجما بالغیب وویل، ا دې وروستي قول ته یې څه وویل؟ هغې ته یې رجما بالغیب ونه ویل. معلومه دا شوله چې حقه خبره همدغه ده چې اصحاب کهف څو دي؟ اووه کسان دي، او اتم یې چې کوم دی نو هغه څه دی؟ هغه سپی دی. د سپي نوم یې څه دی؟ قطمیر دی. و اسم کلبهم قطمیر. پوه شوې که نه؟ او دغه اووه کسان دا څوک دي؟ یو مکسل مینا دی، مکسل مینا، او بل تملیخا، او بل مرتونس پتوی سره مرتونس، او سلورم سنونس، او پینزم سارینو تس. پوه شوې که نه؟ سارینو تس. او اشپږم زونواس. پوه شوې که نه؟ او اووم کعستینوس. دا د هغه زمانې نومونه به پوه شوې که نه؟ مکسل مینا، تملیخا، مرتونس، سنونس، سارینوس، زونواس، او کعس تیونس. کعست کاف عین سین توی، او تیونس. پوه شوې که نه؟ دا نومونه د دغه اصحاب کهف. قل اے حبیبا ربی اعلم بعدتهم، الله علم دې پشمار د دې باندې، ما یعلمهم نه پوهېږي په دې باندې الا قلیل مگر رګ کسان، لږو کسانو ته د دې د تعداد او د دې د حال هغه معلوم دی. فلا تماری فیهم اے حبیبا جګړه مه کوه په حق د دې کې، الا مراء ظاهره مگر په جګړې سرسري سره، په جګړې سرسري سره. آخر دې ته ضرورت هم نشته دی چې خلق تپوس کوي هلکه د موسی علیه السلام د مور څه نوم دی، هلکه د حضرت مریم څومره دنګه وه، حضرت عیسی علیه السلام څومره دنګ و، هلکه دې خبرو ته اوس دې تپوسونه دا عبث تپوسونه دي. ولا تستفت فیهم، تپوس مه کوه ای حبیبه په حق د دې اصحاب کهفو کې، منهم په حق د دې کې احدا د هیچ چانه، د هیچ چانه د اصحاب کهفو په باره کې تپوسونه مه کوه.